الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدي آيات مباركة کی د منکرین قیامت د سوال او د هغو په سوال کې د سوال په جواب کې وو طریقو سره چې کوم جواب دی د هغې ذکر دی. قریشو او یهودو به دا سوال کو حضور صلی الله علیه وسلم ته به وي چې ته اعلان د قیامت کوي او ته بار بار دا وایي چې قیامت به قایمیږي، جزا او سزا به مرتب کیږي، د منونکو دپاره انعامات دي، نه منونکو دپاره سزاګانې دي. نو ستا دا قیامت به کله قایمیږي؟ دا به کله وي؟ او بعضو به مطالبه کوله چې زر دې راشي، لکه د قیامت نه انکار به یې کو، یو استهزا به یې کوله، مذاق او خندا به یې کوله. دا قیامت به کله قایمیږي؟ دا دې زر راشي، دا دې زر قایم شي. ته چې کوم د عذاب نه مونږ یری، دا عذاب دې زر راشي. د هغې په اوو طریقو سره جواب ذکر کیږي. په دې آیت کې د قیامت دپاره لفظ د ساعت راغی. ساعت دا یو غړی ته ویل کېږي، لږ غونې وخت ته ویل کېږي. او دا ورځې او شپې کې چې 24 ګنټې دي، نو په دې کې د یو ګنټې ته ساعتون ویل کېږي، یو ګنټه. نو قیامت ته ساعت وي. یو دا چې قیامت دا د الله رب العزت په علم کې دا ډېر لږ وخت دی د الله د علم مطابق. دویم دا چې دا به اچانک قایمیږي، اچانک به قیامت راشي. نو په دې اعتبار سره قیامت ته ساعت وي. ایان مرساها، کله به قایمیږي؟ دا قیامت به کله راځي؟ چې ته کوم قیامت مونږ ته یادوي او ته بار بار وایي چې قیامت به راځي، قیامت به راځي، کله به راځي؟ د قیامت متعلق بل ځای کې اعلان دی، فإن الساعة لآتیة لا ریب فیها. دا قیامت قایمیدل برحق دي، دا به خامخا راځي، قایمیږي به. او د قیامت دا قایمیدل د انسان د دنیوي زندګۍ چې کوم اعمال دي، اعمال صالحه یا اعمال سیئه، دا د دې د بدلې دپاره دي چې په دې باندې جزا او سزا مرتب شي. او بعض ځایونو کې د قیامت دپاره د قیامت لفظ ذکر دی. او د قیامت علم چې دی دا صرف الله سره دی، د قیامت علم بل چا سره نشتی. قیامت په دوه قسمه باندې دی، یو ته قیامت صغرا ویل کېږي، یو ته قیامت کبرا ویل کېږي. قیامت صغرا چې دی دا مرګ دی د انسان، چې دی مړ شو، په د قیامت قایم شو، د سره حساب کتاب شروع شو، د جزا او سزا مرتب شو. او یو قیامت کبرا دی، لوی قیامت، چې دا ټول مړي به الله رب العزت راپاسي، میدان محشر ته به جمع کړلی شي، د الله په حضور کې به ودرېږي. دا قیامت کبرا دی. د قیامت صغرا علم خو الله ملک الموت له ورکړ دی فرشتو له، چې دا فلانې په فلانې ورځې فلاني وخت کې به وژني، د روح په فلاني وخت کې په فلانې ورځ باندې په فلاني ځای کې قبض کوي. خو قیامت کبرا چې دی د دې علم نه فرشتي سره شته دی، نه نبی سره شته دی، نه ولی سره شته دی، او نه بل چا سره شته دی. د دې علم صرف اور صرف الله سره دی. سورہ لقمان کې ذکر دی، ان الله عنده علم الساعه. یقینا د قیامت علم چې دی بالکل آخري آیت دی، د قیامت علم صرف اور صرف الله سره دی، بل اچا سره د قیامت علم نشته دی. او حدیث کې راځي، د حدیث ته حدیث جبرئیل ویل کېږي. جبرئیل علیہ السلام د انسان په صورت کې راغی،
سپین لباس یې اچولی و صحابه ونه پېژندل چې دا څوک دی او په ده باندې هم څه د سفر آثار نه و لکه یو سړی چې لرې نه راشي نو ده باندې ستړیوالی دوړین شوی د سفر آثار د سفر آثار هم نه راغې صحابه ناستي خاموش د سوال اجازت خو نه و چې راغې حضور صلی الله علیه وسلم ته مخامخ د التحیات په شکل کې کېناسته تپوسونه یې وکړل یو څو خبرې تپوس کړلې چې ایمان څه شی دی احسان څه شی دی اسلام څه شی دی بیا د قیامت تپوس کوي قیامت به کله قایمیږي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څنګه تا ته پته نشته داسې ما ته نشته د قیامت علم نه تا سره شته نه ما سره شته او دا آیتونه ولوستل ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام یقینا د قیامت علم دا صرف اور صرف الله سره دی بل اچا سره نشته دی قیامت به کله قایمیږي د دې علم الله تبارک وتعالى اچا ته نه دی ښودلی اچا له نه دی ورکړی بلکې علامات قیامت دی په دغه حدیث جبریل کې یو څو علامات ذکر دي علامات قیامت او د قیامت چې کوم علامات دي دا هم په دوه قسمه باندې دي واړه علامتونه او لوی علامتونه چې بعضې علامات وجود ته اوسه پورې نه دي راغلي او بعضې علامات وجود ته راغلي دي لکه بعضې علاماتو کې چې راځي چې والدین د اولاد نافرمانه وي دغه حدیث کې راځي چې مور نه چې کوم زوی پیدا شي هغه زوی به داسې لکه د مور مالک چې دا مور به د وینځي حیثیت لري لکه نافرمانی مراد ده چې دا اولاد د والدینو نافرمان بشي نافرمانی وکړي او دا علامت ښکاره شوی دی دویم دا چې هغه خلق چې کوم به کپړې جامې پیزار دا نه مومي ګډې بيزي سره ونکي دا به په عالیشان محلاتو کې بیا پاتې کېږي دو سره به مال دولت راشي او دو سره به جایدادونه او د دو به محلاتي په دې کې به پاتې کېږي او یو علامت دا دی چې نااهلو ته به حکومتونه وسپارلی شي نااهله به حاکمان شي چې هغو کې به د حکومت اهلیت نه وي په حکومت به پوهېږي نه د حکومت په امورو باندې به نه پوهېږي چې کوم انتظامی امور دي د حاکم او د رعایاو په منځ کې هغې نه ناخبره دی د رعایاو حقوق به ادا کولی نشي اهل به د دې نه اهلیت به د دې نه لري هغه ته به حکومت وسپارلی شي لکه د فقه په کتابونو کې چې راځي چې جمعه نه ده جایز مګر په ښار کې او جمعه به څوک پړاوي هغه به حاکم وقت پړاوي بادشاه نو بادشاه به عالمي چې کله بادشاهان هغه جاهلان جوړ شول نو دا د قیامت علامت دی چې جاهلانو ته بادشاهت وسپارلی شو او په هغو کې دا اهلیت نشته دی چې هغه د محراب ته مخکې شي مصلي ته مخکې شي او هغه خلقو ته د جمعې مونځ پړاو کړي یا عام مونځ پړاو کړي یا د یو جنازې امامت وکړي چې د دې اهلیت نه لري نو دا نااهله دی د حکومت اهلیت نه لري حضور صلی الله علیه وسلم خپل مرض الوفات کې جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خپل مصلی وسپارله او حکم وکړي چې لاړ شي مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړي چې هغه د خلکو ته موږ پړاو کې امامت دی وکړي امامت صغرا هغه ته ملاو شو د حضور د وفات نه وروسته صحابه دغه په لاس باندې بیعت امامت کبرا هغه ته ملاو شو چې حضور خپل په ژوندۍ کې یو کس ته امامت ورکړي امامت صغرا نو د امامت کبرا لایق هغه دی صحابو کې افضل غوره بهتر لوی عالم هغه ته حکومت وسپاره نو نااهل خلق چې کله حاکمان شلل نو دا د قیامت علامت دي بعض نور علامات دي لوی علاماتو کې راځي د امام مهدي ظهور بکیږي عیسی علیه السلام به راځي دجال به راځي عیسی علیه السلام به دجال له قتل کوي خنزیر به وژني صلیب به ماتي او بیا لوی علامت چې نور به د مغرب نه راوخیږي کله چې نور د مغرب نه راوخته د توبې دروازه به بند شي او بس بیا د قیامت قایمېدل دي قیامت به څنګه قایمېږي
لا تأتيكم الا بغته اچانک برش قائم بشي علامات ښکاره شلل علامات واضح شلل بیا به قیامت قائم شي او څنګه به قائميږي یو سړی به تان خور کړی کپړه به خي گاګ تا او یو سړی به خپل اوخه لشري پای به راغستي کور ته رواني یو سړی به نوړی او چته کړی خو ته باچی قیامت به قائم شي دی به نوړی خو ته وانه شي دا تان خورون کې چې د خپل غتان به واپس لپټیانی هغه سړی چې کوم خپل کور ته پای روان کړی نو هغه پای به بیا کور ته ونه رسي جامې د پيو یا د وبو چت کړ دی سکی او دته به د سکلو موقع به ملم نشي د ټول مخلوق باندې با مرګ راشي قیامت به په باندې قائم شي وہ قسم جوابات الله ورکی قل انما علمها عند ربي زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د قیامت علم زما رب سره دی بل چا سره نشته لا یجلیها لوقتها الا هو دویم جواب چې نه بخکاره کیدی لره په خپل وخت باندې مگر صرف الله رب العزت چې سو پورې قیامت قائم شوی نه دی نو چا سره د علم نشته چې قیامت قائم شو ښکاره شو ټول ته به پته ولګي چې قیامت قائم شو ثقلت فی السماوات والارض دا دریم جواب چې دا په اسمانونو او په ځمکه کې یو اهم امر دی دا ډیر لوی اهمیت لري چې اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي ټوټي ټوټي شي نور به بنور شي سپوږمۍ به بنور شي ستوري به بنور شي دریابونو ته به اورو لګول شي غرونه به د شګو په شانی روان شي لا تأتيكم الا بغته سلورم جواب نه برازي دا قیامت تاسو ته مگر اچانک برازي وي يسألونك كأنك حفي پنځم جواب دوتانه داسې تپوس کې د قیامت لکه ته چې د قیامت تلاش کوونکی ته چې د قیامت لټای لکه تلاش کوي نو دوتانه تپوس کې چې کله وي يسألونك عن الساعه تپوس کې تانه په بار د قیامت کې ايان مرساها کله واقع کېدل دي قل انما علمها او زما محبوب صلی الله علیه وسلم یقینا علم د دې عند ربي زما رب سره دی لا یجلیها لوقتها نه ظاهری دی لره نه ښکاره کی دی لره په خپل وخت باندې الا هو مگر هغه ذات به ښکاره کی هغه الله به واضحه کی او ښکاره کی ثقلت فی السماوات دروند دا قیامت په اسمانونو او په ځمکه باندې یعنی دا ډیر اهمیت لرونکي امر دی لا تأتيكم الا بغتة نبرازی دا قیامت تاسو ته مگر دا به اچانک راځي يسألونك تپوس کی تانا د قیامت په باره کې كأنك حفي عنها گویا چې ته تلاش کوونکې د دې په باره کې لکه چې ته تلاش کوي یا د دې په باره کې ته لګېدلې لټي او د چانه تپوس کوي نو داسې طریقې سره تانه سوال کوي قل او یا زما محبوب صلی الله علیه وسلم انما علمها عند الله یقینا د دې علم الله سره دی ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلقنا لا يعلمون نبفيږي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا